بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خادنو مخکې سبق کې منګه د اذان او د اقامت خبره شروع کړې ما چې اذان دا څه ته وایي نو موږ ویلو چې اذان دا اعلان دی د وخت په داخلېدو باندې خلکو ته د راجمع کېدو اعلان دی او دا اذان د قرآن او د حدیث دوه ثابت دی قرآن مجید نه لګیدانو دي د صلاه او د سنتنا اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم اذان حکم سنت موقت ده او اقامت هم سنت موقت ده سړو د پاره وخت مونږ د پاره ده او اذان الفاظ به ویلو او د سحر په مانځ کې سحر په اذان کې به حي علی الفلاح ورستو الصلاه خير من النوم او دا ما د اقامت کې به قد قامت الصلاه ویل کې دینه دا پکار دي اوس نن سب وای مندوبات الاذان مندوبات مستحبات ته ویل کېږي چې لري ما اذان مستحبات سری نو مستحب ویل شو چې مستحب مندوب نفل د تطوع دا ټول یو نوم دی چې په کولو کې ثواب او په نه کولو کې نو تستحب الامور الاتيه في الاذان مندوبات الاذان عند اذان مستحبات مستحب کړی شوی دي دا راتلونکي کارونه په اذان کې نمبر 1 ان يكون المؤذن على وضوء مؤذن به اودس کړي کبه بیا اودس نه نو دا اودس صحیح دی دا اذان صحیح دی ولکه اودس وو جوړه خبره ده غوړه دي نمبر 2 ان يكون المؤذن عالما بالسنه واوقات الصلاه چې دا مؤذن په سنت باندې او د مانځه په اوقات باندې وکوي کدا سي مؤذن چې دا پته چې دې مؤذن ته دا پته چې دا شروع شو یا ختم شو نو دا بده ته پته وي کله د مانځه په اوقات باندې نه پویلو او دته د مانځه د ټیم پته نه لګیدله نو بیا هم دا صحیح نه دي دا اقامت د دمون سینه بیا صحیح نه ده نو کله د مانځه اوقات نه پیژندل کنه نو بیا د اذان ورکول صحیح نه دي ځکه چې بیٹه ما بنګونو بیا بیٹه ما او داسته ما پرون دا خبره کړې و چې په یو مسجد کې بغیر دا ټیم نه لکه ټیم لا نو راوشه او اذان وشو نو بیا به دغه اذان اعاده واجب ده اکثر په دې مسجدونو کې باباګانی کنه او په دې باندې وحال کوي په دې دغه باندې په اذان باندې به اقامت باندې وحال کوي نو ټیم پیژنې نو او دا کوي که چرته یو عالم د جمعات امام ورته ټیم خور او جاره په دې ټیم باندې اذان کوي یا لکه په بعض جمعاتونو کې دا لګي چې د مانځنه نیمه غنټه مخکې اذان کیږي کټه مې روا یو کنه روا خو لکه ټیم روا کیږي په 15 منټه کم پناه باندې او مونږ پناه بجې نه او د 5 بجې باندې بانګوي نو 5 بجې باندې بانګونه نه کیږي واښو باندې دا مونږ دا اذان بیا واجب الاعاده وي دویم نمبر دی ان يكون المؤذن عالما بالسنه واوقات الصلاه چې دا مؤذن په سنت باندې هم پوي دا مانځه په اوقات باندې هم پوي تاسو په خپل کتاب کول نه ګورئ تاسو کتاب کې نشته هغه هم نشته صاحب دی تاسو کتاب څه شو شاته ادورونه چي دي استاد ابل او عمران پاتې شوی ده نه ودرېږه کنه کتاب د چلنې نو بیا باندې کینې ولاړ وي نمبر 3 ان يكون المؤذن صالحا چې مؤذن باندې نیکوکار وي نیکوکار نیک وي نمبر 4 ان يستقبل القبلة عند الاذان دا اذان په وخت به قبله طرف ته مخ کول دا اذان په وخت قبله طرف ته مخ کول دا مستحب دي نمبر 5 ان يجعل اصبعيه في اذنيه چې خپل غوته په غوګونو کې خودل دا غوته په غوګونو کې ځکه دي چې لکه आवाज تیز شي چې لکه نور خلک आवाज نه اوري او د چغه وي چغه لکه اذان چې دا اعلان دی کنه اعلان خلکو د आवाजونو رسول دي نو ان يجعل اصبعيه في اذنيه بخپل غوته په دغه کې په وګونو کې غوته کې خودل نمبر 6 ان يحول وجهه يمينا اذا قال حي على الصلاه واذا حي على الصلاه فوقع دا مخ خي طرف ته ګرځول ان يحول وجهه شمالا اذا قال حي على الفلاح او دا حي على الفلاح فوقع دا مخ ګس طرف ته ګرځول یعنی کله مؤذن حي على الصلاه وای نو دی با باندې کا خی طرف ته ګوري
او بحي علی الفلاح په وخت کې با ګس طرف ته به مخ کوي. نمبر 7 ان يفصل بين الاذان والاقامه بقدر ما يحضر فيه المواظبون على الجماعه. وې چې د اذان او د اقامت په منځ کې با د اذان او د مانځه په منځ کې بسونه وقفي نو دلته کو لګایا په بعض جمعاتونو کې په دې مګنټه وقفي په بعضو کې یو 15 منټ وقفي خو دونه پکې وقفه پکار ده کنه چې کم لکه پابندي کوونکې کسان دي چې او پکې جمعات ته راشي مطلب دا ټایم نه بعد دغه چا د دسماته کوي دسماته وږي بیا پکې او دس وږي او د پکې جمعات ته راشي دونه وخت پکار ده اګه هر څه نه لس منټې 15 منټې نیمه غنټې خو لکه دوه مونږ بنا مؤخر کې چیر د فوت کېدو خطر شي پکې چې باخره رتبه 3 منټه پاتې شوته امامته 200 درېږي نه نه پدې کې نه دی ورکول پکې په تادی سره دي نو آی مستحب وخت مونږ ویلو کنه چې ما خام په مونږ کې با پدې کې تادی کول پکار دي تادی چې دا وزر بکې مانځره مخ کې باو د سونه بانګونه مخ کې دان لو د سونه بکې ايفصل بين الاذان والاقامه جداواله را وستل د اذان او د اقامت په منځ کې بقدر ما په مقدار د هغه يحضر فيه المواظبون على الجماعه چې بدی کې حاضر شي پابندي کوونکی په جماعت باندې یعنی کوم کسان چې د جماعت پابندي کوي نه او بغیر خپل ضرورت نه شي لکه مطلب او د سنې کړه او د پکې دیوږي د بغیر کور نه راورسي. اما اذا كان يخاف فوات الوقت وای کچره دې ریدو دا فوت کېدو د وخت نه نو فانه لا يؤخر الصلاه نو بیا موږ نه مؤخر کوي لکه پوه شوي مطلب دا کنه اذان ویل شو او د اذان چې د وخت ویل شو او 15 منټه دا قضا کېدو ته پاتې دي نو بیا چې څنګه اذان وشو ډایرکټ بیا ودرېږي بیا پکې دغه نه کوي انتظار باندې کوي پوه شو به معنی بیا وې ايفصل في المغرب جداواله را وستل په مغرب کې دا هر سره رواني ساده غوته د صبر ګولې تر کول غواړي ايفصل في المغرب جداواله براولي په مغرب په مانځ کې بقدر قراءة 3 آيات قصيرة او بقدر 3 خطوات په مقدار د 3 وړو آیتونو باندې چې د اذان وروسته ته پکې 3 آیتونه وې یا پکې 3 قدمونه واخلې نو 3 قدمونه امام چې مؤذن چې کله سپیکر بند کې او د سپیکر نه دغه ترازی اقامت ځای ترازی نو بری کې دغه 3 منټونه دغه شوي کنه قدمونه شي پوه شئ يفصل جداواله را وستل په ماخام کې بقدر قراءة 3 آيات قصيرة په مقدار د 3 آیاتونو لندو او بقدر 3 خطوات یا په مقدار د 3 قدمونو لکه پوه شو به دی نو بدی کې دا روز زموږ مسجد کې چې اذان ویل شي د ماخام 2 منټه فرق 2 منټه پکې وقفي 2 منټه وقفه پکې دی چې اکثر پکې کورونو نه خلک ډیر دا پکې جمعه ته راشي نو بای کې دی چې کم کسان په جمعه کې نو په دعا کې مشغول یو کم نه جو هغه بهر نه رواني جو راځي بیا ځان را ورسي نو بدی کې فائدہ دا وشي چې جماعت کې غړې بیا غړې پکې یا دغه شان دي پروژه کې ماته وسو پروژه کې موږ 15 منټ وقفه کوو نو خلک دې نه خپل په قلار روټي کړی بیا جمعه زموږ غړې کې او بیا ټول خلک نیم په جمعه اکثر د نیمه زیات خلک او وابینو ته می ساري سره واقع ته می ساري. 9 نمبر یستحب للذي سمع الاذان وهي مستحب دي دا کس د پاره چې اذان واوري یعنی کم کسان چې د اذان आवाज اوري نه لپاره مستحب دي ايم تنع عن شغله چې له خپل مشغولانه منشي مطلب دا چې په کم کار کې دی مصروف دی نو په اي کار نه دی منشي په دغه وخت کې او د دې اذان ته متوجي شي ويقول مثل ما يقوله المؤذن او مؤذن چې کوم الفاظ څنګه وي د په سراقه شان د الفاظ وي اگر مؤذن وي الله اکبر تو سره وي الله اکبر خو صرف پر حي على الصلاه حي على الفلاح کې با لا حول ولا قوه الا بالله چرنده به او چې کله مؤذن دا کوي اقامت کوي نو اقامت پدې کې با د سحر پدې کې با سحر کې با الصلاه خير من النوم پدې باندې با صدقت وبررت ويقول مثل ما يقوله المؤذن او دی به وای په مثال هغه باندې چې وای دی لره مؤذن الا انه يقول عند قول المؤذن مگر دی به وای په وخت د قول مؤذن کې حي على الصلاه حي على الفلاح په وخت بسوي لا حول ولا قوه الا بالله دا بوي ويقول عند قول المؤذن الصلاه خير من النوم او دا الصلاه خير من النوم په دی باندې وای صدقت وبررت صدق د معنی ته رښتیا وي وبررت نیکی دی وکړه یستا بررت
دا نیکی وکړه صدقت رښتیا دی وي او یا صلات خیر من النوم وای مونږ دې خوب نه ډیر بهتر ته رښتیا دی وي شي او برابر نیکی دی وکړه چې موږ د आवाज وکړو يستحب مستحب دي ان يدعو المؤذن والسامع بعد الفراغ من الاذان بهذه الكلمات چې مؤذن او سامع دا اذان د کلماتو د اوریدون ورسو دا وای مطلب دا کنه چې کله اذان ختم شي نو کم چا اذان وي هغه هم او چا چې اذان اوریدل هغه هم هغه به دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه اللهم اے الله رب هذه الدعوه التامه اے د دې دعوت کامل اے د دې پوره دعوت ربا والصلاه القائمه او صلات قائميدون کې دي یعنی هغه منځ قد د هغه منځ ربا کوم منځ قائميدون کې دي آت محمدا الوسيله والفضيله ورکتو محمد صلی الله علیه وسلم دا وسیله او وسیله ستوي وسیله یعنی د په ذریعه سره خلک جنتون ته بوتل والفضيله غورواله ولا ورکا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته او تو ورکا ورسو ده مقام محمود ته هغه مقام محمود چې تا سره وعده کړی دا مقام محمود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره یو مقام دی چې دا ټول خلق با هغه ته پسخیږي دا چې بای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت د ټولو ګناګارانو دا غي شفاعت وکړي دا په پوښتنه باندې معنی پوره نه په تیر کال باندې موږ په نو تاریخ باندې په نهم میاشت کې د امتحان پورې موږ د دې پورې سبق سٹاپ کړو اوس ول الحمدلله امتحان د شلو چې پاتې دي